بیا ملاویږي مور پلار بیا په زور وای بیا نه ملاویږي دغه وخت زمونږ شیخ حضرت پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمه الله به فرمایل چې زکور تراشم خپل مور ته ګورم بیا بیا پیغمبر چې کله دا اعلان کو صحابه کرام ورته ناستو پیغمبر وې ته یو نظر واچې یو حج یو عمره ثواب ده یو صحابي ورته را پاسې دو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خسوق بیا بیا ګوري یو نظر اچي بیا نظر لری کوي بیا بل نظر بیا بل نظر پیغمبر ورته فرمایل طالبا زما صحابي زما امتي تبا په نظر اچولو بیا نظر اچولو ستړی شي الله پاک د حج عمره ثواب درکولو باندې نستړی کی نو زمون پیر صاحب حضرت هزاروی صاحب فرمایل چې زکور تراشم مور می ناستي یو سیټ ته ګورم او بیا ورته یو نظر داسې ورواچو بیا ښکته ګورم بیا مور ته داسې وګورم بیا سترګې داسې کم بیا مور ته داسې وګورم دا غي برکت ته وای 40 سال یا 35 سال شول هر کال الله پاک ماته حج او عمره سعادت نصیب کړي دا وظیفه ده که تاسو حج تتلل غواړئ عمره تتلل غواړئ خپل مور پلار سره مینه شروع کړئ محبت شروع کړئ اوس یو خبره ده چې د چا مور نشته د چا پلار نشته مخکې بلې دنیا ته تللی الله دې هغه وبخي هغه به څه کوي نو علماء کرام لیکي هغه د خپل مور پلار ته ایصال ثواب کوي حکمی ختمونه دی ورته کوي سم حقيقي ختمونه دی ورته کوي ټول قران مجید ختم دی ورپسې وبخي هغه نشي کوله درې ځله د سورته اخلاص وای بسم الله سره دا دی وروبخي دا یو حکمی ختم شو نو دې سره الله پاک چې کما نافرمانی شوی کما هغه سستی شوی کم غفلت شوی دا غي چې کما کوتاهی دا هغه به الله پاک دې سره راوګرځي پوره بشي نو الله پاک دې مونږ تاسو ټول ته د مور پلار قدر او د مور پلار خدمت او د مور پلار توفیق رفیق وګرځي نو لوی مبارکه د اختر ورځ ده دا استاسو ادګار او د روزي یو عمل دا سرسایم ده فطرانم ده صدقم ده او دا صدقه داسې عمل ده دا خیرات داسې عمل ده چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر باندې ناستو اعلان وکړو چې نن ډېر زیات ضرورت ته فلان کې جنگ تزو سوچته چې صدقه وکي حضرت عثمان را پاسې دو وای جی 100 اوخان سره د سامانه زما طرف نه واخله وای سبحان الله پیغمبر وای ډېر سخت معاملہ ده 100 اوخان باندې کار نه کیږي نور پکار دی حضرت عثمان بیا ودرېدو یا رسول الله 100 اوخان نور واخلا بیا پیغمبر و فرمایل صلی الله علیه وسلم ډېر سخت معاملہ ده نور پکار دی حضرت عثمان بیا ودرېدل وای جی 100 اوخان نور واخلا بیا پیغمبر و فرمایل خلګه ملګرو عثمان خپل حصہ واچولا تاسو همت وکي او نور همت وکي حضرت عثمان په منډلالو کورنا 1000 اشرفي راوړي پیغمبر په جولۍ کې واچوري داسه علماء کرام لیکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور هو صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس مبارک په دې پیسو کې اشرفو کې داسې اوچت کو دا پیسې به داسې راوچت کې هغه به ټنګ کو بیا به دې بل خو راوچت کو بیا و فرمایل خدایا زه د عثمان ناراضیم ته د عثمان ناراضی شه الله زه عثمان راضی کم ته د عثمان ناراضی شه بیا و فرمایل عثمان نن بعد چې تکم عملم کې تاسو روا حساب کتاب نوې تا ته عفو ده علماء لیکي د حضرت آدم بابا د امت نواله تر قیامت سحر پورے اوس پورے مور داسې زوی نه پیدا کړي داسې ولی داسې پیر داسې مولا داسې قاری داسې مجاهد داسې غازی داسې سخی داسې داعی داسې تبلیغی داسې امیر صاحب داسې لوی سخی په دې کائنات کې نه تیر شوی چې هغه جنت په پیسو اغشتي سوا د حضرت عثمان نه چې هغه الله پاک نه جنت په پیسو اغشته به کړي په زور وای سبحان الله نو زمونږ د عملګری ګرځي
د عیدګاه لپاره چنده کوي تاسو مخه د اخلاص سره پکې چنده واچوي دا به تاسو په دنیا کې هم پکار راځي آخرت کې هم پکار راځي الله دې تاسو دا صدقې قبول کړي دا خیراتونه دې قبول کړي اسیم صدقې کوي زمونږ پیر صاحب حضرت زمونږ استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی ظرفعلی خان رحمه الله الله دې وبخي هغه به هغه پښتونو د جانګریو هغه به زمون پښتانه نه او دا صدقې بيخي پیجنینا دا خیرات او زکات دا سيزونه اډو پیجنینا او دې چې 10 روپۍ چاته ورکي 10 میاشتو پورې هغه پزړه باندې لیکلي چې فلان کی سړی ته 10 روپۍ ورکړي او چې چرته ورته ملاو شي لاره کې سلام علیکم څنګه خیجی 10 روپۍ په صحیح ځای لګیدلی نور کار صحیح روان دی هغه 10 روپۍ به 10 کاله پر ورته یادې زموږ یو مولانا صاحب جمعات کې امام او یو 2 میاشتې امامت بیا جمعات پرې خو ما ورسره ملاو شم مولانا صاحب بوله جمعات پرې خو او یو بابا نه ډېر تنګ وم مې څه چل شو وای بابا او یو زور کمیس ما ته را کړو زور کمیس او چې جمعات ته برادر نشو او په جمعات دروازه کې بیا आवाज کو مولانا صاحب آ کمیس صحیح ده کنه تا باندې پوره ده وای هر مانځه کې دا اعلان کولو ما دا کمیس د خدای چرته پتن درو وای او یا جمعات مې پرې خود راو تختم پښتونو کنه نو مفتی ظرفعلی خان صاحب فرمایل چې صدقه چرګ ته نه وای صدقه دې ته وای چې ته او خیال کې او په دې روډونو باندې تقسیم کې بیا وګوره چې الله پاک استا کارونه څنګه سمای الله پاک استا نظام څنګه رواني الله پاک استا کار څنګه رواني الله استا مشکلات څنګه حل کوي نو موږ تاسو تم پکار دي روزه خیراتونه زکاتونه او صدقې کو او ټولونه بهترینه صدقه په عیدګاه دا خوا کې قبرستان دی وګوره دا مرحومین پراته دي الله دې زموږ دا خاندان زموږ دا مشران وبخي دې ته بار امين نو ډېر بخیل خلګي په زور وای امين نور په زور وای امين الله دې د دې ارواح دې ته جنتونه نصیب کړي دا وګوره پراته دي ته چې اوسې په دې قبر باندې دعا مو وای سلام مو کا او فاتحه مو وای سوره اخلاص مو وای اغم ور وبخه او به په دې قبرونو وګوره داسې قبر په بکیوي چې د استاد پیدایش نه مخ کې با دلته پروت ته پیدا شي بیا ځوان شوي اوس